اوس خبر شاملو سوات کې بارانونو او سیلابونو یو شمېر نقصانات کړي دي چې پکې د مدین شاګرام سیمه هم شامله ده. مدین کې متاثره خلک وایي چې حکومت ورسره هغه رنګه مرسته نه ده کړې کوم چې دعوې کوي. مشرق ټي وي خبريال نیاز احمد خان رپورټ. دا د مدین شاګرام کلی دی چې په 28 اگست د شپې پرې د اوبو تندر را پریوتو. سیلابي اوبو کې صرف د دغه کلي 11 تنان په حق رسیدلي او دغه رنګه 12 نه زیات جوبل شوي دي. د سیلابي اوبو سره په لسګونو کورونه، باغونه او پټي په مکمله توګه تباه شوي دي. سیلاب تیروتو وروسته مقامي خلک په خپله د کورونو نه قیمتي شیان راوباسي، خو بعض ځایونه دومره تباه شوي دي چې د لاسو کار نه دی. متاثره خلک په دویمه ورځ هم ګیلهمن دی. چې دا غربار جوړ شو نو زه ما ټلیفون وکړم هلکه خوړ لاغې او ځان وباسه. خو دا واړه وویسته او مونږ چې رالو دا هر څه دا دیوال یې مات کړی او دا سامان په کته روان چې دی بره ځای ته شو چې ګورو دا بله پالنټر زه ولاړم چې غرب شو هغه بل بلډینګ کته راولید مونږ هغه دغه پرېښود زه خو واپس وتښتېدم. حکومت زموږ سره مرسته وکړه نو خو مونږ به ځان زر بحال کړو. او حکومت مرسته ونه کړه دا زموږ د عمر شه دی بیا به د پرې خپله زندګي ګلیږي بیا به یې را جوړو او دا کور ما پخوانی نه دی جوړ د دې شپږ اتم میاشتې شوي دی زه به کډه راغلی او دا سامان چې څومره ګورې دا ټول زما نوی سامان دی. متاثره سیمو ته سرکاري چارواکي هم ورغلي. دوی وایي چې د حکومت د پالیسۍ مطابق به ټولو متاثره خلکو سره مرستې کولی شي. مړو ته به 15 لکه روپۍ او جوبل تنانو ته به 1 لک روپۍ ورکولی کېږي. انشاءالله دو تکلیف چې کله هم ختم شوی نه وي موږ دو تنها چرته هم نه پرېږدو. موږ خپل قوم چرته هم تنها نه پرېږدو. چې منسټر صاحب هدایت کړی دی، ریلیف سیکرټري هم راغلی او کمسټر صاحب ته زه هم راولېږلم او ایم پی ایس چې دلته موجود و په ټایم باندې انشاءالله موږ په دې ټایم باندې تاسو وګورئ لویه مطلب دی چې د پېښور نه هم افسران راغلي زموږ ملکن والا زموږ ضلعې والا ټول موجود دي. زیاتره متاثره خلک وایي چې دوی په کروڑو روپو زیان شوی دی. د اوسېدو ځای تباه شوی دی. په کور کې د استعمال زیاتره شیان سیلاب وړي او یا تباه شوي او په لسګونو خاندانونو سره د سر پټولو ځای نشته. په دا اړه د حکومت دوی سره مرستې وکړي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.